بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، د کے پی کے پولیس قربانۍ د چانه ډکې چوپې نه دي. الحمدلله یو لاسوال داستان لري د کے پی پولیس د نوجوانانو قربانۍ. نو د فاروق صاحب دپاره دعا کوي، ډي اس پي کوم چې په کټلنګ کې بل ورځ زخمی شوي دي نامعلوم افراد فایرنګ باندې، الله تعالی دې ولې صحت ورکړي او الله تعالی دې ټول امت باندې خپل فضل او کرم وکړي. همدغسې بیا یو حادثه شوې ده، زه به ورته حادثه ووایم. په چارزه کې یو ټریفک والا یو تور هونډا پرچه کړی دی او هغه ته چې اشاره کړې ده نو هغه بالکل شیشې بلیک وي، ګاډ بلیک و، پای کې زنانه نه ښکاري دي. دې مخکې ورغلي د کار روانو درولو پارکینګ دا غلط کړی دی. په هغې والا ټریفک والا چې ورته بیا خبرې ورسره کړې ریزنینګ شوی دی، د هغې نه پس هغه له پرچه ورکړې ده، هغه سره لایسنس هم نه او نو سره ان او سی وه د خپل ګاډي د تور بلیک شیشو، د هغې څه هم کاغذات ورسره نه وو، اجازتنامه ورسره نه وه. بیا هغه دا ټریفک والا نعیم خان نه تصویر وباسلی دی او هغه یې شیر کړی دی چې دا یو ډېر بد مذهبه او بد کرداره پولیس والا دی. د کنځلې کوي او ما سره زنانه ما ته کنځلې وکړې. نو چې ما څومره معلومات وکړو څومره ما سروې وکړله نو داسې هېڅ قسمه خبر نه ده شوې، نه کنځلې شوي دي، نه څه بدې ردې ویلې شوي دي. خو دغه ګاډي والا دی او دا بلیک شیشې وي او هغه ته وایي چې ته روان ولاړ یې، په هغې باندې هغې ریزنګ شوي، بیا د هغې نه هغه تصویر شیر کړی دی. نو دا ډېر ګران کار دی. زه دې ملګرو ته ریکویسټ کوم تاسو راشئ او یو 20 منټه د انور ته ودرېږئ او د ټریفک والا سره ډیوټي کوي چې تاسو ته پته ولګي چې دا څومره مشکل کار دی. دوی بیا په ګنټو ګنټو 5 او 6 7 ګنټې دي ډیوټي کوي. نو ګرانو ملګرو، یو خو زما دا ریکویسټ ډي پي او صاحب ته هم زه کوم چې سټي ټریفک ډي اس پي صاحب چې کوم دی هغې ته هم زه ریکویسټ کوم چې په 400 کې څومره خانان دي یا څومره خلک اوسیږي، نو زما دا ریکویسټ دی چې د چا سره د بلیک شیشو اجازتنامه نه وي، ان او سی ورسره نه وي، نو زه ریکویسټ کوم چې د دې غټو ګاډو نه دا بلیک شیشې دا کورونه لرې کړي، دا دې سپینې کړي شي، ځکه چې په دې کې قسمه قسم واردات هم کېږي او د چا سره چې ان او سی نه وي نو زه ډي پي او صاحب ته او ډي اس پي صاحب ته ریکویسټ کوم چې په دې فوري ایکشن واخیستل شي دې خلاف او دا کاروایي وکړي شي. او زه نعیم جان صاحب ته سلام پیش کوم چې دونه حوصله هغوی کړې ده چې د ورسره دونه بد اخلاقي هم کړې ده، ردې بدې ورته ویلي دي او د هغې باوجود چې کوم دی ده ولې پرچه ورکړی او د ګاډي والا ورته پرچه هم پرېښې ده، بلیک هونډا ګاډی پته نه چې هر څوک دی او هغه پرچه چې کوم دی د نه ده جمع کړی دی تللی دی او بیا د هغې نه پسې لکه دومره د هغه پکچر هم شیر کړی دی ځای په ځای. نو زه ریکویسټ کوم افسر امبالا ته چې دې خلاف فوري ایکشن واخیستل شي او دا بلیک شیشې دې منې کړي شي. والسلام.